قدرمنو څنګه چې لږ ساعت مخکې دلته یو غټه حادثه راغله د جرو کې موجود یو دا یو ګاډی چې په دې کې مېلمانه پنجابیان راغلي او دا دویم ګاډی چې دی د دې تعلق زموږ د فتحپور د کلي سره دی چې په دې کې کوم ماشومانان او کوم ارباس کار په خپله باندې شهید شوی دی. وګورئ ډېر زیات خلک راغلي دي، پولیس اهلکار هم رارسېدلي دي. د اختر مخه ده پکار دی چې ګاډو به دا کوشش کوي چې یاره لږ په احتیاط سره ځي نو دا به ډېره ښه وي. نن دا دومره غټ غم چې راغلی دی تاسو د کیمرې په ذریعې باندې کېږي په سینما راوړی چې زه خبرې کوم تاسو وګورئ د دې رفتارۍ د وجې نه یو دومره غټ مسله جوړه شي چې په کور کې یو ماتم وشي، علاقې ته نه رسي. د فاضلخیل هسپتال کې هغه ډېر ګاډیان راوړي، کوم زخمي چې دي شریف ته یې هغه منتقل کړي دي. ناظم صاحب په خپله باندې موجودو زموږ سره ولاړو. نو ناظم صاحب وګورئ نن د اختر دویم ورځ ده، ډېر سیلانیان به راځي، ګرمي ده او که چېرې داسې قسم سپېټ کېږي یا داسې قسم حادثې راځي دا به زموږ دپاره پوره نقصان دی. بسم الله الرحمن الرحیم. خامخا تاسو ډېر شکریه ده کوم تاسو د په ولاړ یې زموږ دا سوال کوو دا اپیل کوو چې کوم د بچو پلاران دي چې دوی د خپلو بچو باندې لږ لاس راغږي، ځکه دا نن تاسو وګورئ 3 ډډبادیانې ما د فاضلخیل هسپتال نه د بینوړۍ کور راوړې. دا څومره د افسوس خبره ده. نن په یو کور باندې یو تندر راګزار شو او دا د تیز رفتارۍ د لاسه زموږ د ګاډو چې کوم تیز رفتاري کوي دا اختر دی د یو په یو کور باندې دا افت راټاو شو، سبا کې د بل کور باندې راټاو شي. نو زه د خپل ټولو مشرانو ته دا درخواست کوم، دا اپیل کوم چې د خپلو ماشومانو باندې لږ رحم وکړي، د خپلو ماشومانو له ګاډي نه ورکوي. بل ماشوم چې ګاډي ته کله وخېږي په ځان بیا کوم ځای پوهېږي، ځکه تکلیف په مور و پلار باندې او مړو باندې په تکلیف نه وي. نن دغه درېغه مړي ما د فاضلخیل هسپتال نه راجت کړو، ما دلته راوړو او په دې بینوړۍ باندې څومره غټ ماتم دی، څه به مینګوره کې دي، څه په فاضلخیل کې نه، څومره غټ ماتم دی. تاسو ناظم صاحب تاسو ته څنګه پته ولګېد چې هسپتال ته راغلی اچانک دا مړي تاسو په خپله راوړو بیا دې ځای ته ورغلې دې موقع نه راغلې؟ ما د یو ملګري ټلیفون وکړ، زما ملګري اکسیډنټ کړی دی، یو ماشوم پکې مړ دی، تراشه زراله ماسکو ته ما چې وکړه 2 ماشومان د ګول په شان ماشومان پکې مړه پراته دي، یو پکې مشر کس ته یو کس پکې بل هم پکې وفات شوی دی. دا څومره د افسوس خبره ده که موږ د لږې تادۍ د لاسه لږ کم دغه وکړو، تادي ونه کړو، د دې نورو ماشومان د ژوند بشي. اصل کې پکار زیات د مور پلار د چې یاره دوی په خپلو بچو باندې رحم وکړي، ځکه نن تکلیف تاسو ګورئ په دې بینوړۍ څومره غټ تکلیف راغلی، یو ماتم دی. زه رالم نو داسې خلک ولاړ لکه یو جوړ د ډېر بې ګڼه ډېر زیات شو. نو هغه تکلیف ټول په بینوړۍ په توګه دا زموږ مشترکه غم دی. زه د مشرانو ته دا اپیل کوم، دا درخواست کوم چې خپلو بچو له د اختر په ورځ ګاډي مه ورکوئ. دا ماتم په یو کلي نه راځي، دا ماتم په تا راځي، دا ماتم په ما راځي، دا ماتم په هر څه نه راځي. زه یو درخواست کوم، دا سوال کوم چې د خپلو ماشومانو د ګاډي مه ورکوئ، ځکه دا د اختر دی. نن دا ګورئ دا څومره ښکلي ګلونه ماشومان، یو ځوان کس دا لاړ، نن دنیا نه رخصت شو. نو موږ د دې لپاره دا راړو چې یاره موږ د خپلو خلکو سره په غم درد کې شریک شو او د دې سره موږ ټول د دې غم کې شریک شو. او دا خو سیزن دی او دا د علاقې خلک دی، لکه داسې دغه یو ګاډی د علاقې دی، یو د پنجابیان دي، کراچۍ دي، تقریبا د علاقې دي. خو دا اوس په یو ګاډي کې تقریبا 9 تنه ناست دي او دا خو نه پکار ده. نو بیا احتیاط پکار دی، بیا احتیاط پکار. ګاډي بریک پته نه لګي، دغه نه چې 200 ټیک کوو نو مخامخ دا ګاډي. ستا د خبرې مقصد دا دی چې زموږ سره فیملي زنانه ناستې، موږ له احتیاط پکار دی. احتیاط پکار دی، بریک کار نه کوي، اټومیټیک ګاډي دي. دا غټ غم نن هغه ډېر یو افسوسناک غم دی. افسوسناک غم راغلی دی. دا چې د اختر ګڼه ده او ګاډو والا چې دا هر یو بل احتیاط اورټیک کوي او زیات هغه قانون خلاف چلی که دیو چېرته روډ دی او دا ځای خو دومره خطرناک دی چې په دې غاړه باندې اکثر زنانه ناست دي او دا ځای تنګ دی. نو چې دې ګاډو والا داسې کولی چې په قلاره باندې ډوبېدلی او یو خاص یو بل ته لارې کولی نو ښه به وه په قلاره باندې تللی. نو هر یو تن د دغه نه سیوا چلیږي او دا حادثې ځای په ځای باندې راځي او دا ځای چې کوم دی نو په دې ځای کې خو دا ځای تنګ دی او دلته ټول عمر زموږ د دې ځای زنانه ناستې د ګاډي انتظار کوي. نو خدای پاک په دې دا رحم کړی دی چې په دې وخت کې دلته کې څوک نه یعنې نور به پکې هم شي او دا ډېره یو خطرناک حادثه وشوه. 4 پکې واړه مړي دي، یو پکې ډرور مړ دی. قدرمنو دا کم ګاډی دی د فتحپور کومه فیملي چې په دې کې موجود وه چې کم 2 ماشومانان او د 2 کسانو اطلاع کومه راغلې ده. موږ خو په خپله درې لیدلي خو د یو بل اطلاع چې ده هغه هم راغلې ده. دا د هغې ګاډي پوزیشن دی کوم چې تاسو ته موږ ښایو. دا تاسو کته شي د رفتارۍ د وجې نه چې دا مشکلات سړي ته راشي تاسو کته شي. بل دویم کوم ګاډی چې دوی سره پکې راوښیي چې په کوم کې
د پنجاب نه مېلمانه راغلي وو، د هغوی سره هم دا ګاډی موجود